بسم الله الرحمن الرحيم. یو صحابي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د خپل لوږې او د پریشانۍ حال بیان کو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل کورونو ته یو صحابي ولېږه، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کورونو کې هیڅ هم ونه موندلی شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل چې څوک شته چې د یوې شپې مېلمستیا وکړي. یو انصاري صحابي عرض وکړو، اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، زبې مېلمستیا وکړم. هغه دغه صحابي کور ته بوتلو او بیبي ته ووی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مېلمه دی او ښه اکرام یې ورله وکړه. بیبي ورته ووی چې په الله مې دې قسم وي، ما د ماشومانو دپاره څه لږ غوندې څیز ایښی نو هیڅ هم کور کې نشته. صحابي وفرمایل چې ماشومان اوده کا او کله چې هغوی اوده شي نو ته روټۍ راوړه او مېلمه سره به کښېنو. بیا ته ډیوه سمولو په بانه باندې پاسه او ډیوه مړه کړه. نو بیبي هم داسې وکړل او دواړو ښځې او خاوند او ماشومانو نخر باندې شپه تېره کړه چې په دې باندې دا آیات نازل شو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوی ترجیح ورکوي په خپلو ځانونو باندې اګر که په دوی باندې لوږه ولې نه وي. د دې قسمه نور روایات هم راغلي دي. یو بل صحابي هغه په پرله پسې اوجې نیولې او د جماعت دپاره به ورڅه هېڅ هم نه و. یو انصاري صحابي چې حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه دی، هغه ته پته ولګېده. نو دا صحابي ځان سره د شپې بوتو مېلمستیا دپاره. کله چې خوراک شروع کړو نو ډیوه د سمولو په بانه یې مړه کړه او تاسو چې مېلمه مړ شوی نه و نو په خپله نه خوړله. نو هغوی هم چې کله سبا وخت شو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حضرت ثابت رضی الله تعالی عنہ حاضر شو. نبی علیہ السلام وفرمایل چې د شپې ستاسو د خپله مېلمه سره ښه سلوک کول دا الله جل شانه ته ډېر خوښ راغلی.